عزیزانو ما یو واقعه یاد شوه چې د یمن یو گورنر ابراهه نوم یو هغه چانه تپوس وکړو چې د مکې ته دا خلک څه دپاره ځي وی چې هلته بیت الله شریف دی خلک ته طواف کوي د خدای کور دی وی څه شی دی وی کوټه ده وی ښه په یمن کې ډېره مزیدار او ښایسته کوټه جوړه کړه او په ټول یمن کې اعلان وکړو چې کعبه مې دلته جوړه کړه نن نه بعد به د یمن سړی مکې ته نه ځي گورنر صاحب حکم د مکې او دوه سړي تلي یمن ته او خیال یې وکړو چې دې بدبخت خو د خدای مقابله کړې ده دې سره څه پکار د شپې ورغلي دي چې څوک پکې نه وو نو د هغه چې دا کومه کوټه جوړه کړې ده په دې کې یو دسمات یې کړی دی هغه د مکې سړي چې زه د خپل خدای د کعبې بدل تا نه علم دا خدای په حکم جوړه ده دا تا جوړه کړې سهار چې پته ولګېده چې د ابراهه په کعبه کې خو چا دسمات یې کړی دی چې دسمات یې کړی دی چې ښه سیډي والی راوغوښته چې په 2 ورځو کې سړی غواړم چې دا چا کړي سیډي والا خوشي شو ورپسې او صاحب هغه مکي سړی چې هغه را پیدا کړو راوستو گورنر صاحب ته پیش کو دا تا کړی دي ویلې اوجي ولی زما د خدای کعبه چې ده په مکه کې هغې ته چې څوک کاږه وګوري نو سر یې غوسېږي دې باندې م تا د کعبه نامه ایښې وه نو ما کته چې دې کې څه کرامت شته او که نشته او ګورنر صاحب والله که هېڅ پکې شته ما پکې غول کول په ما هېڅ ومونه شو ویلې ښه ویلې والله که تر هغې پورې په آرام کښېنم چې تر څو پورې ما ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه د یو قادیاني او د سني جګړه وه د قادیانانو چې باس کې خو هغه ډېر تکړه دي نو چې هغه سني ډېر تنګ کړو او بیا نه پرېږدو مخکې نو ټوپه یې لرې کړه او ډغر یې ترې ځان جوړ کړو ویل ته نه سمېږي الا بټکریتین چې ډس شو چې په دې پوزه په ډغره ووالو او دا وینې پرې راماتې کړې ویل اوس وایه ویل بس پړ شوم قادیان بس نو بعضې سړی کله نه تمېږي الا بټکریتین زه په بجلیګر کې امام وم یو سړي یو ورځ مونځ ته شوی او شور یې واچولو بله ورځ مونځ ته شوی ویل دا څه دي چې راشو مونځ شوی چې راشو مونځ شوی ماله خو ټایم شوی که نه ته څه د افلاطون ځي نو زما کار دی ویل چې مونږ راغلي ته به نه کې مونږ په جومات کې مې راونیو په نتو پې وختم بیا مې د جومات د کړکۍ نه بار وغورځولو او ورپسې مې ورټوپ کړو بار پې په لته وختم هغه ورځ تر مرګه پورې بیا جومات ته رانغی داسې خبیثه به جومات کې پرېښول نه دي پکار جومات ته چې راننوځي خدای دې هلاک کا چې هلاک شي ته به ځان مجرم تصور کړي دا د خدای عدالت دی دا د خدای دربار دی دا داسې چې ورته ودرېږي د دې دا معنا ده چې خدای د ټولو ګناهونو پیټی مې په سر کېښو او تا ته ودرېدم معافي غواړم نو چې دا تصور د چا نه به نورې کړتې وکړي په جومات خبره کوئ که نه کړت به وکړي ته چې د مجسټریټ عدالت ته ننوځي او پیشي ویني څنګه ولاړې لکه د سپي غوندې پولیس تانې ته چې ورننوځي د تانېدار SHO صاحب په مخ کې ولاړې څنګه ولاړې لکه د سپي غوندې ته د خدای کور ته راغلی دلته بدماشي کې او ځان نه د افلاطون جوړ کړی دی نه په دې دروازه چې راننوځي نو ته به وایې چې خدایه مجرم یم ډېرې غلطۍ او ډېر ګناهونه مې کړي دي معافي غواړم په دې دروازه چې راننوځي نو غلی به یو طرف ته کښېنې غلی سر به دې ټیټ کړی او الله سره به دې لینک لګولی او وایه به چې خدایه معافي غواړم خدایه معافي غواړم خدای ډېر ګناهګار یم ستا د امتحاناتو تاب نه لرم یا الله ما د خپل امتحاناتو نه په خپل امن و امان کې ساته دا تصور به دې وي دا فکر به دې وي اتیان یې تیار کړه فوج یې تیار کړو او مکې ته یې راوست
هلته ډېره شو چې وخت ورته مقرره و او سره د فوج او د اتیانو به په دې کعبه ټیک کوو، کعبه به ورانو. په دې کې ابو طالب صاحب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو د هغه اوښان ونیو د ابرهه فوجیانو، نو ورپسې ورغی ویلې زما اوښان دې فوجیانو نیولي دي. هغه ورته وایي چې مونږ ستا د خدای کعبې ورانولو ته راغلي یو، د هغې تپوس نه کوې او د اوښانو تپوس کوې. د ابو طالب دې جواب ته ګوره، ورته ویل صاحبه خبره دا ده چې کوم شی زما دی د هغې تپوس زه کوم، او چې کوم شی د خدای دی د هغې تپوس به خدای کوي. زما څه کار دی چې زه د هغې تپوس کوم؟ کعبه د خدای ده، خدای به تپوس کوي، او اوښان زما او زه یې تپوس ته راغلی یم. ویلې ښه ورکوي اوښان. چې څه وخت کې یې ورځ معینه کړه، اتیان مخکې فوج ورپسې او اټیکې په کعبه باندې کولو. اوس خدای ته ګوره، که ته وایې خدای سره جهازونه نشته، خدای سره ایټمي بمونه نشته، تماشا کوه. ابابیل مارغان دي، اوس په یو سکند کې مارغان لاړه د خور نه دوه کاڼي درې کاڼي راواغست، یو په مخوکه کې او دوه په دې پنجو کې، او په دې اتیانو او په دې فوج راغ. چې راله اوس قرآن څه وایي؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، آیا ته نه ګورې کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چې څنګه کار وکړو الله دا خاوندانو د اتیانو سره، څنګه ورسره وکړو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل مارغان می پراولیږل، واړه واړه د بیرې د ګټکي مړکان یو په مخوکه کې او دوه په پنجو کې نیولي دي، او ابابیل مارغانو ته د پاس نه بمباري شروع کړه. یو یو کاڼی به چې داتی په دې ملا را پرېوتو نو لاندې به ترې ووتو، دومره غار به یې پکې کړی. د سړي په سر به چې را پرېوتو لاندې به ترې ووتو، دومره غار به یې پکې کړی. الله خدای وایي څه مې ورسره وکړه؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. سمتی جوړ کړه، فجعلهم كعصف مأکول، انہیں ګرځول دا اتیان او دا فوجیان داسې لکه د څاروو په خپو کې چې ګیا پیمال شوي وي، جوار ورته واچوې پاڼې ترې وخوري، ډنډرې یو ځای پروتي، پاڼې بل ځای پرته وي. دغسې د اتیان خپې یو ځای پرتې وي، سرونه بل ځای پراته وي، د سړو خپې یو ځای پرتې وي، سرونه بل ځای پراته. خدای پاک داسې کولی شي که نه شي؟ یو دومره شي د لاسه. ابابیل کوم دومره غوندې مرغه دی، په دومره شي باندې اتی راسملو. لن مثال وګورئ په کابل کې، لن روس هغه طاقت چې امریکا به هم تیارېده، چین به هم تیارېدو، برطانیه به هم تیارېده. روس هغه طاقت، هغه روس نن په دې ببرو ګیرو د ببرو سرونو والاو باندې الله د روس څه انجام کړو. ګورئ بیا د چیچنیا خلق وګورئ، د چیچنیا جینکۍ چې کومې دي هغه راکټې چلی. نن د چیچنیا او د افغانستان د لاسه روس د صفا هستي نه مټاو. دا مو وایه چې زه زورور یم، ما ته څوک څه ویلی نشي. امریکې ته که زورور یې، تا ته که دنیا کې په ځمکه څوک څه نشي ویلی، اسمان خو درته ویلی شي که نه شي. نن د اسمان نه یو ګلی 5 کیلو در باندې راورولی شي که نه شي راوړی؟
یو طوفان چې په دې ورځو کې راشي دا ثابت بلبل هغه طوفان اوچت کې 10 میله لرې وغورځوي. نن د اسمان اراده امریکې ته په غوسه شوي دي. انجام به ګوره انشاءالله. ما نن نه 10 کاله مخکې یو خبره کړې وه چې په کابل کې هغه صحابه پراته دي چې فی الحال په قبرونو کې ثابت پراته دي د پیمانار په مقبره کې. فی الحال زمونږ استازو کابل استاز خدای دې غریق رحمت کی من ته قسم وخوړو چې په دې لار به زه سبق تتلم. په غادیه کې یو سوره شوی چې ما پکې وکته نو 9 کسه صحابه پکې ثابت پراته نو ما وی چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړی دا انجام به ګوري. بیا په صدر صدام حسین په ملک سنامه ده په عراق کې اهل بیت رسول پراته دي. حضرت علی پکې پروت دی، امام ابو حنیفه پکې پروت دی، شیخ عبدالقادر جیلانی پکې پروت دی. په دې عراق دی امریکای بمباری کړی و. انجام به انشاءالله که ژوندي ما ژوندي او تاسو ژوندي وي درته به خیم چې الله به دې امریکای سره څه چل کوي. تاسو خیال راکړئ. اوس عزیزانو د عبرت خبره یو مزیداره اخیری کې بله ده. د ابرهه په نوم باندې چې کوم کاڼې مارغه راوړی و هغه منډې کړې وتښتېدو. چې وتښتېدو یمن بادشاہ ته ورغی وی څنګه چالو شو کعبه دې ورانه کړه. هغه وی صاحب هلته خو عجیبه کار وشو. مارغان رااله او پاس نه واړه واړه کاڼي راوغورځول اتیان هم تباه شو فوج هم تباه شو. مارغه څه مطلب شو؟ بادشاہ ورته مارغه لکه دا زمونږ د علاقې وطن د معتبر خلک نه دي دوی به طالب چڼې هغه طالب او چڼې نن د روس نه ښځه واغسته که نه واغسته که نه نو دین دا د مالې خلک او چڼې نن د طالب په نوم باندې داسې حکومت جوړ دی چې امریکا په علاج نه پوهېږي. یو اسامه بن لادن چې دی په علاج نه پوهېږي چې دا به زه څنګه د دنیا وسونه او طاقتونه. اسامه بن لادن داسې نیغ تصویر په اخبار کې راشي چې دغه د نر درته ولاړ دی انشاءالله چې د کلکټن نه سرمن نه هیڅ پرېږدي بیا خدای کولی شي که نه شي کولی. پام کوئ چې په څه غاویر نه شي. پام که څه عقل او سر در پورې وي او څه فکر لرئ پاکستان کې خو په دې 50 کاله کې ستاسو تجربې خدای وکړي داسې به کورسای ووایي ماین نجارت طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر طاقت کا سرچشمہ عوام ہو اگر میجارٹی ہوا او د 500 په تخته وخت او املاک مرای کې پړای واچو لو غلط شو لاړو کنا. دیکھو غری میں باری مینڈیٹ سے آیا ہوں. مینڈیٹ ویلی کنا باری مینډیټ والا وګوره نن د غویانو غوندې ګرځي داسې او صاحب کلک نه شي کولی. مینډیټ شته او باری مینډیټ والا کوم ځای پروت دی په څه غاویره کېږي. یوسف علیه السلام به چې په لاره روانو نو 2 کسه یې ساتلي قافله به چې تله نو یو به یو طرف نه آواز وکړو چې مغرور مشو شاهان دیگر است. غاوره کېږه نه د بادشاهانو بل بادشاہ دی. پام کو خوار شي چېرته غرور ونه کړي. بل طرف ته به آواز وشو چې لمن الملک اليوم. قیامت په ورځ به دا آواز کېږي لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. قیامت پر ورځ به آواز وشي لمن الملک اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟
دا بادشاہان دغسې سرنګون ولاړ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی اواز به وشي لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه ذات دی چې یو دی او نن ډېر په قهر دی علما لیکي چې الله به د قیامت په ورځ داسې په قهر وي داسې په غصه به وي چې په عمر کې به چېرته داسې په قهر شوي نه وي یا الله وبساتي یا الله د خپل حبیب خاطر نو لمن الملک اليوم نن ورځې بادشاه څوک دی لله الواحد القهار زما عزیزانو د خوند خبره دا ده چې بادشاه ورته وایي چې مارغانو څنګه اتیانې ویشته او فوجي ویشتو کوم مارغه چې د دې په نامه باندې کاڼي راوړي مارغه ورپسې تللی و شام ته په روشندان کې ناست څنګه مارغان ولجي دا دي بس مارغه راټوپ کو د بادشاه په سر هم کاڼی را لړه کو د ابرهه په سر هم کاڼی را لړه کو لاندې 30 دومره سرنګ یې پکې جوړ په تخت د پاسه مردار رحمان بابا چې ویل دروغ نه دي چې د اجل سوار په تخت بدل راشي اجل سوار په تخت بدل راشي ناگهان بتالاش انتا تا دیر مات اکڑ مرئی د کبر جنو دیر مات اکڑ مرئی د کبر جنو چې د کبر به نوی دل هی چاہتا بادشاہان دیوارا ایمان چالم تر کیف فعل ربک په منځ کې وایي نو دې واقعې ته سوچ کوئ چې په دې دومره صورت کې الله څومره عظیم واقعه بیان کړي څومره عظیم واقعه بیان نو الله پاک دې د غرور نه مونږ اوس دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام